لومبنۍ خبره خو دا چې دا مور ولې ضروري ده. دا مور چې کله نیکه شي د دې د بچو په تربیت کې ډېر لوی کردار دی او ډېر لوی لاس د بچو په تربیت کې. چې یو مور خپله د قرآن نه نی خبر او د دین نه نوي خبر به د خپلو بچو څه تربیت وکړي. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل امت ته چې ترغیب ورکړی دی د نکاح دپاره. وایي تاسو چې نکاح کوئ نو په ښځه کې څلور خبرې ګورئ. یو د هغې حسب نسب یعنې ذات یې ګورئ، حسب نسب چې څنګه دی. دویم د هغې مال ګورئ، غریبه ده مالداره ده، مالداري ګورئ. او دریم د هغې سیرت یعنې ښکلېوالی او حسن یې ګورئ. او څلورم دینداري. خو رسول الله مبارک فرمایلی دی چې دا دینداري څه ده دا په ټولو کې غوره کړئ. ابو هریره ته فرمایي چې ستا لاسونه د خاک آلوده شي په خاورو کې د ککړ شي دا دینداره ښځه څه کړه دا غوره کړه. ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې د دنیا د ټولو نه بهترینه متاع هغه څه ده هغه نیکه ښځه ده. یعنې ټولو نه ښکلې ګټه څه ده هغه نیکه بیبي ده. اوس په دې تاسو ښه پوهېږئ چې یو بیبي نیکه وي هغه انسان له څومره سکون ورکولی شي، او چې یو بیبي نیکه نه وي لږه غونته روانه وي هغه انسان له بیا کم اذیت جوړوي، کم تکلیف جوړېږي. بیا دې د وجې نیکه مور ډېره ښه ده.